د پاکستان سابقه فاست بالر محمد آصف د محمد عامر واپس ټیم ته راتلو باندې د حارث رؤف او د محمد وسیم جونیئر کیریئر خطر کې ګرځولې ده. جی په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل ویرات کوهلی چې کوم دی خپل د ټي 20 کیریئر نهمه سنچري بیګا په آی پی ایل کې وهلې ده. د هغې حوالې سره هم څه اپډیټس در کوم چې زیاتې سنچریانې چا په ټي 20 فارمیټ کې وهلې دي. دې نه علاوه د انډیا سپورټس منسټر ویلي دي چې د انډیا ټیم به د چیمپئن ټرافئ دپاره پاکستان ته نه ځي. دا درې غټ خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله محمد آصف چې کوم دی، محمد آصف هغه د پاکستان بالر کم چې امیر او سلمان بٹ سره په فکسینګ کې گیر شوی و. جی سلمان بٹ او امیر ته بیا هم چانس ملو شو پاکستان ته ټیم ته واپسای باندې، خو آصف چې کوم دی هغه ټیم ته واپس ونه کا. آصف یو ډیر زبردست بالر چې هغه له به جادوګر وي، چې دغه بال به ان سوینګ اوټ سوینګ چې دغه څومره هم بیټسمنانو دغه په بال باندې ونه پرېږدي. ای بي ډیویلیئر چې کوم دی د آصف حوالې سره دا بیان جاری کړو چې د ان سوینګ کوي او که اوټ سوینګ کوي د دې اړو پته نه لګي. خیر د آصف حوالې سره خیر مون خبره نه کوو، خو آصف ویل دي چې امیر ټیم ته واپس راتلو باندې د محمد وسیم جونیئر او د حارث رؤف کیریئر خطره کې دی. امیر که ټیم ته راغو دی پرفارم کوي نو د حارث ځای به د ټیم نه ختم شي او ورسره د محمد وسیم جونیئر چې کوم دی دغه ځای به هم ټیم نه ختم شي. دا بالکل حقیقت ویل. ځکه د حارث رؤف که تاسو وګورئ دغه پرفارمنس وګورئ نو انتهایی خراب پرفارمنس په پی ایس ایل کې هم، پی ایس ایل کې بیا انجری هم شو. پی ایس ایل نه علاوه د پاکستان کرکټ ټیم دپاره هم هغه خراب پرفارمنس په او ډي آی ورلډ کپ کې. هغې نه پس خو خیر د پاکستان داسې ټي 20 میچز نه دي راغلي، خو دا بالکل حقیقت دی. محمد وسیم جونیئر ته خو چانس ملاویږي نه، ځکه پاکستان چې کم بالران دي او پاکستان سره په سکواډ کې په پلینګ 11 کې چې کم بالران راځي نو وسیم ته ډېر کم چانس ملاویږي. نو وسیم چې کوم دی د هغې په وجه چې چانس ورله میلاو شي نو هغه رنګ پرفارمنس هم نه کوي. محمد وسیم جونیئر او د حارث رؤف کیریئر په خطره کې دی که چېرې امیر پرمننټلی ټیم ته راغو او پرمننټلی هغه ښه پرفارمنسز ورکړل نو دې دواړو کلاډیانو کیریئر خطره کې دی. دا آصف ویلي دي او دا بالکل حقیقت هم دی. ښه ویرات کوهلی چې کوم دی د خپل ټي 20 کیریئر نهمه سلیزه چې کوم ده بیګا په آی پی ایل کې وهلې ده. ټولو نه زیات سلیزې چې کوم دی په ټي 20 کې هغه د کرس ګیل دی چې 22 سنچریانې د کرس ګیل په ټي 20 فارمیټ کې په ریکارډ پرتې دي. او ورپسې په دویم نمبر بابر اعظم ده چې بابر اعظم 12 سنچریانې په ټي 20 کرکټ کې وهلې دي. ویرات کوهلی په ټي 20 سنچریانو فهرست کې په دریم نمبر دی 9 سنچریانو سره. جی تاسو له سایډ د ښکاري هم. دې نه علاوه د انډیا چې کوم سپورټس منسټر دی هغه یو ځل بیا ویلي دی چې د انډیا کرکټ ټیم به پاکستان ته ټریول نه کوي د چیمپئن ټرافئ دپاره. چیمپئن ټرافئ دا ځل په پاکستان کې ده او 100% په پاکستان کې ده. او چیمپئن ټرافئ چې کوم دی دا د آی سی سی ایونټ دی. اوس که انډیا د آی سی سی ایونټ نه انکار کوي نو انډیا ور چیمپئن ټرافئ نه بهر کیږي او د انډیا په ځای به سریلانکا چیمپئن ټرافئ ته ان کیږي. چیمپئن ټرافئ کې به ټوټل په او ډي آی رینکینګ کې 8 ټیمان چې کوم وي 1 نواله 8 پورې چې کوم او ډي آی رینکینګ کې ټیمان ای په چیمپئن ټرافئ کې ساخلي. سریلانکا دا ټایم په نهم نمبر پوزیشن باندې نو که چېرې انډیا پاکستان ته نه راځي چیمپئن ټرافئ دپاره نو د انډیا ټیم به د چیمپئن ټرافئ نه بهر کیږي. جی د هغې په ځای بیا سریلانکا کرکټ ټیم چې کوم دی چیمپئن ټرافئ کې ان کیږي. او که چېرې انډیا د چیمپئن ټرافئ نه انکار کوي نو د آی سی سی د طرفې به په انډیا باندې څه بندیزونه هم لګي، څه فاین به پې هم لګي، جرمانه به پې هم لګي. انډیا خو پهله چیمپئن ټرافئ نه انکار کولی نه شي، دی به یو ځل بیا ډیمانډ کوي د نیوټرل وینیو چې موږ له سریلانکا کې میچز وکوي یا بنگلادیش کې میچز وکوي یا دوبۍ کې میچز وکوي. ګورو به چې آی سی سی د دی ډیمانډ ونی که نه، ځکه دا چې کوم ایونټ دی دا د آی سی سی ایونټ دی. د نه مخکې چې کوم ایشیا کپ و هغه د ایشیا چې کوم کونسل دی د هغې ایونټس نو ځکه ایشیا کونسل کې د انډیا چې کوم تعلقات یا انډیا چې کوم دی هغه هولډ کوي نو ځکه د ایشیا کپ په سریلانکا کې وشو. خو دا آی سی سی ایونټ دی. آی سی سی هیڅ کله هم د انډیا نه مني. خو ګورو به چې راتلونکي ټایم کې څه کیږي. که چېرې انډیا بهر کیږي نو سریلانکا به ان کیږي. جی د دې حوالې سره اپډیټ شو. ډېره زیاته مننه جی. والسلام.